کوز در تحصیلات جنسي جنګو کلی جواد چې د ډاکټرانو د غفلت په وجه د اپنډکس اپریشن وران شوی. د ډاکټرانو د غفلت ښکار 14 کلن جواد لا 3 ځله د مور په قرضو پیسو علاج کړي، خو یو ځل بیا د آخري علاج او اپریشن دپاره د 1.5 لک روپو ضرورت دی. په ما باندې دل راړی د اپنډیسایډ ډاکټر له بوتلم مال راکړی و د اپنډیسایډ نشه راووتله چینجو مسله چې چینجو اپریشن وشو نو زما نشه په ختمېدو نو زما صفایي صحیح ونه شوه. 3 میاشتې بعد په ما باندې دل راغلی، 3 ورځې زه هلته داخل یم په هسپتال کې. په ما دل ډېر تیز و نو زه بیا راویستم مردان ته، مردان نه بیا زه پېښور هسپتال ته ویوړم. نو چې ما له اپریشن وکړو نو زما ډکو میچازو کلمې بندې وې او ما له کلمې بیا واپس اپریشن وکړو، زما ډکو میچازو کلمې بار کړه. د مور پلار مشر زوی جواد پلار په یو نه کړونکي ګناه کې په جیل کې دی. د مور چې د خاوند د حصې په یو بیټکنما کمره کې د 3 بچو سره ژوند تیری او د مجبورۍ د لاسه په پردو کورونو کې په لوښو وینځلو پلو بچولو ډوډۍ او 1000 روپۍ میاشت تنخواه نوره خرچه پیدا کوي، د خپل مشر زوی د علاج دپاره په جولۍ غوړولو مجبوره ده. په ده باندې مخکې هم چې کوم 1.5 لک روپۍ ولګېد هغه مې هم را قرض کړلې، یو د بل نه مې راواخیستې. اوس راته چې د اختر نه بعد به بیا ځل بیا موږ دا کلمه دغه دننه کوو، بس ما سره 2 روپۍ نشي چې زه بیا په ده باندې ولګوم. پرون مې بټخیل ته بوتله واپس مې د پیسو د جوړه راوستو. راشم پردو کورونو کې لوښی لرګی وینځم په 1000 روپۍ میاشت په هغې زما د بچو یې سم نه کېږي، نه پې بیا کېږي نه پې علاج کېږي. چې کومې مې را قرض کړي دي هغه هم راته خلک وایي چې ته بیا موږ له کم ځای نه راکړې، وصل په هغې د پاسه نور 1 روپۍ څوک نه راکوي. دغه شان د خدای پاس سره ناست وي میندې بچوړي. د بېاسرې مور د فریاد په هکله د دې ګاونډیان څه داسې وایي. دو لکه ډېر بېوسې دي، څه 1.5 لک روپۍ پې لګېدلي هم دي او د دو بیا هم مطلب چې میاشت نه واپس به لکه واپس دو چیک اپ له ځي. د هغې دپاره هم دو ته مطلب دی چې وینا شوې ده چې په دې مزید هم کېدای شي چې 1.5 لک روپۍ نورې هم ولګي. دو اکثر هم په دې چم ګاونډ کې د خلکو سره دغه خدمت کوي او د دغې خلکو نه مطلب دا دی چې دغه 1000 روپۍ یا چای روټۍ او دغه راوړي او دا ماشومان یې ورسره خوري. نو موږ قوم ته هم اپیل کوو، سرکار ته هم دا اپیل کوو چې یو سړی 1000 روپۍ میاشت اخلي نو به د 1.5 لک روپو مطابق بوج سره برداشت کړي. وایي چې نیستي او بیماري دواړه بدې بلاګانې دي او دې دواړو جواد او د مور په یو غټ امتحان کې اچولي. خو دا امتحان یوازې په دې نه د وس په خاوندانو هم دی. جواد ته ډاکټرانو د علاج دپاره بیا د روژې میاشت ورکړې ده، خو جواد او د مور د خپل علاج دپاره نه یوازې بلکې د خپل روزۍ دپاره هم د وس د خاوندانو ته سترګه په لار دي. محمد اسرار، خیبر نیوز، جنګو.